په دې ټیک ټاک او فیسبوک باندې اکثر خلکو داسې طریقه کړې چې یو طرف ته د الله رب العالمین نوم وي، بل طرف ته چې کوم دی بوتي ورکړی، یو طرف ته د الله نوم وي، بل طرف ته چې کوم دی د یو ډمې یا د ډم تصویر ورکړی. و تاسو دې کې چې کوم دی کم یو خوښوئ، کم ته لایک ورکوئ، یا داسې طریقې خلکو کړي وایي ستا د الله په ذات باندې قسم وي چې دغه ویډیو چې کومه ده دې ته لایک ورکړه یا دا مخکې شیر کړه یا دا وکړه. دا شیزونه ډېر زیات دي. زه خو اول دې خلکو ته وایم چې د الله د قهر نه ویریږئ، د الله رب العالمین نه ویریږئ. دغه د الله نوم چې کوم دی د خپلو پیسو دپاره، د خپل فالورز دپاره، دې شیز دپاره مه استعمالوئ. او دغه تصویر چې ورکړی د الله نوم یو بوتي، څه کسانو خلکو چې کوم دی بوت ته لایک ورکړي او څه د الله نوم ته ورکړي، نو دا خو ته د خپل الله رب العالمین د الله د دین سپکوالی په خپله باندې کې چې یو طرف ته ورسره بوت ورکړی دی، بل طرف ته دی چې بوت ته خلک لایک ورکړي، نو دا خو دی ته خو د دین سپکوالی کې ولې داسې څیزونه کې دا یو ناروا کار دی، یو ګناه. داسې مه کوئ، د الله د قهر نه ویریږئ چې یو طرف ته د الله نوم ورکړي، بل طرف ته چې کوم دی د ډم یا د ډمې تصویر دی ورکړی او څه خلک هغه خوښوي او څه دا خوښوي. دا څه شی شول؟ د الله د قهر نه ویریږئ، د رب العالمین نه ویریږئ. الله رب العالمین دین پورې خندانې کول پکار. دا دین چې کوم دی د خپلو پیسو دپاره، د خپل فالورز او د لایکونو دپاره، دې شیز دپاره مه استعمالوئ. د الله رب العالمین نه ویریږئ.